بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. تاسو ته یو څو ورځې مخکې ما په خپل ویډیوز کې د مریم نواز او د نواز شریف د اغوی د انګلند د تک خبره کړې وه. اوس اغوی دواړه په جنیوا کې دي او په جنیوا کې د اغوی دا تک چې کومو دا د مریم نواز د ورکوټي سرجري په مطابق باندې و چې د هغې د ګلو سرجري و ګلو سرجري وشولله او شهباز شریف هم ویتلی دی. بل عجیبه خبره دا ده چې ویدې لپاره سرکاري نوټیفیکیشن شوی دی چې د مریم نواز سرجري چې کومه ده کامیاب وشوله. فواد چودھری په ټویټ هم کړی دی او ښه ټویټ یې کړی دی. هغې ته لکه دا پیرزونې پیش کړي دي چې یاره الله تعالی صحت درکړي او مونږ له طرف نه هم دا پیرزونې دي چې خدای پاک ته ولې صحت ورکړي، الله دې ولې شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. په دې باندې سیاست نه دی کول پکار. خو دې ځای کې یو پوینټ دی چې را ټول یو ځای ولیدي. هلته په جنیوا کې څه داسې خاص خبره روانه وه چې را هغوی ټول دغلته را یو ځای شو یا را ټول خاندان هلته را یو ځای شو. په جنیوا کې یو ډونر کانفرنس شروع او هغه ډونر کانفرنس کې دوی شرکت د دې وجې نه کولو چې شهباز شریف او د اسحاق ډار دا پلانینګ و چې هغوی وي مونږ به دې کې دا شرکت په دې شکل باندې وکړو چې د پاکستان د سیلاب زدګانو او د سیلاب ځپلي خلکو به تصویران ویډیوز شیر کړو هلته او په هغې باندې به مونږ د هغوی نه ریکویسټ وکړو د امداد دپاره. نو د دوی دا سوچ او د دوی دا ذهن و چې یاره په دې باندې به مونږ سره عالمي دنیا څه نه څه امداد وکړي او هغه امداد او مدد په شکل چې کوم دی هغه په خزانه کې زمونږ څه نه څه پیسې راشي. ځکه چې تاسو ته یو څو ورځې مخکې ما دا عرض کړی چې په خزانه کې زمونږ اوس د السی د کلاول لپاره هم ډالري نشته او هغه کم پیاز او اوږه او ادرک چې کم په پورټ قاسم باندې پراته دي د هغې اوسه پورې هغه لکونو ډالرو کې پیمنټ کول دي هغه اوسه پورې پیمنټ ونه شو. نو دغه اوسه پورې پاتې دي. نو پاکستان لکه بحران سره مخ دی او مونږه ډیفالټ ته ورځ په ورځ باندې ورنږدې کېږو. الله دې مونږ د هغې نه بچ کړي. خو د دوی داسې سوچ و چې یاره چیف اف آرمي سټاف وستلی دی سعودي نه لکه څه امداد حاصلول غواړي او هغه امداد وي د 3 اربو ډالرو په شکل باندې. څه به وي د چین د طرف نه وشي، څه به ده وشي. په دې ځای کې یو نقطه یو ورکوټ شانتې هغه ستاسو په یاداشت کې راولم چې کله به باجوه د عمران خان په حکومت کې داسې ملکونو ته لاړلو نو مولانا صاحب به وي چې عمران خان ته سیاست باجوه ښیي او هغه دپاره پیله روډ جوړ کړي او هغې نه پس چې کوم دی نو هغې نه پس هغه ورشي او هغه غځی کې بیا هغه خپل چې څه امداد میلاویدل وي هغه د وزیر اعظم په شکل باندې کړي نو هغه به ورته منې کا ابا ویلې. نو اوس هغه منې کا ابا د شهباز شریف دپاره اوس دا اوس قاری صاحب چې کوم نوی چیف اف آرمي سټاف دی نو اوس دام دی که نه دا اوس منې کا ابا نه دی. هغه دپاره منې کا ابا او دې دپاره منې کا ابا نو کیدی شي اوس منې کا ابا بدل شوي وي او مولانا صاحب به کیدی شي اوس په حکومت کې دننه د 4 وزارتونه دي او گورنر خیبر پښتونخوا سیټ ورته میلو شوی دی نو کیدی شي اوس منې کا ابا بدل شوي وي او منې کا ابا به اوس نه وي. نو اوس دا قسمه حرکات شروع دي چې یاره په څه نه څه طریقه باندې جونه پورې دا حکومت وچلیدی شي. خو په دې وجه باندې چې مونږ اوس ریزروز ته وګورو نو اسحاق ډار بیګا په جیو پروګرام کې انټرویو کې دا خبره وکړله چې پاکستان کې ریزروز چې کوم دي دا 4.5 ارب ډالر نه دي پاتې، دا 10 ارب ډالر پاتې دي. هغوی پکې د پرایویټ بینکونو هغه ریزروز هم شمار کړل چې هغه د هغوی خپلې اساسي دي یا زما او ستا اساسي دي، دا د حکومت اساسي نشي کېدی، دا د خلکو دي او یا د پرایویټ بینکس دي، دا د هغوی اساسي دي. خو چونکې هغه په خپله اوس په دې وخت کې په هیراپیري کې شروع دی او د چې کوم د سټیټ بینک د طرف نه چې کم خبرې شروع دي د ډالر په حوالې سره چې په 225 باندې ډالر په اوپن مارکیټ کې نشته، په 250 255 260 باندې نشته. مونږ ته چې کوم پیمنټس کیږي هغه پیمنټس هم اوس د هغې سره نه تي شو چې یاره اوس په د اوپن مارکیټ په مطابق باندې هغه تاسو ته چې سم ریکوایرډ وي هغه به تاسو ته اوپن مارکیټ د ډالر د ریټ په مطابق باندې ملایي، په 225 په ریټ په باندې ملاویږي. اسحاق ډار اوسه پورې عمقه د 90 په دهایې کې دی هغې وایي چې دا به زه عمقه شان ډالر به کنټرول کړم او په دې باندې به مونږ مخکې هغه د بجټ خساره چې کومه دغه پې زیاته شي یا په تجارتي خساره زیاته شي نو زیاته دي شي را روان حکومت جانې او ان کا کام جانې دغه شان والا په ټرخالو جي نه ورسره کار اخلي. خو وخت سره سره به د ټولو خبرو انکشافات هم کېږي او راښکاره کېږي به. خو دا کمپني چې کومه ده دا چلېدو والا نه ده، دوی که تر د جونه پورې هم چلیږي. دوی وایي چې په جون کې به بیا نګران سیټ اپ راشي نو جون جولای او اګست یا ستمبر پورې به دا نګران سیټ اپ وچلیږي، هغې نه پس به بیا انتخابات وشي.
انتخابات که هغه وخت کې کیږي او که دې وخت کې کیږي. ما بیگانه ویډیو کې هم تاسو ته تک خبره کړې ده چې لوگوں سے جوتے کائیں که الیکشن هر وخت وي. دا اوسنی حالات چې کم د وړو روان دي، کم د بجلی چې روان دي، او کم د بجلی بحران روان دي، کم چې د ګیس لوډ شیډینګ او د سی ان جی بندش روان دي، دا ټولې خبرې به دې ته رایوځای کیږي. که هر کله وي، که نن وي، که سبا وي، که بل سبا وي، او که کال پس وي، دا به دې ته رایوځای کیږي. دې دوران کې تاسو ته یو بل عرض کوم چې د شهباز شریف دی د حکومت ناکام ولې شو. د شهباز شریف دی د حکومت په دې وجه باندې ناکام شو چې دوی پیلنی انتقامي سیاست شروع کو. دوی چې څنګه رالل عمران خان پسې ونختل، په عمران خان باندې په لږو ورځو کې تقریبا 25-26 مقدمې، او بیا هغې نه پس هغه اشتهاریم شو، هغه دهشتګردم شو، هغه باندې هر رنګه الزامات او هر رنګه مقدمې په هغه باندې نافذ شو. هغه سره چې کوم کسان ودرېدلي ولاړو هغې باندې مقدمې او په هغې باندې مومک شانتې پرچې درج شوې او اف آی آر سپي وشو. دې کې چرته عمران خان په سایډ پرېښې وي او هغې خپل سیاست ته پرېښود، ځکه چې بس هغه تاسو ویلي چې مونږ یې بار کوو، بس بارم کو. به چې بارم کو هغې نه پس پکې بیا د نورو خبرو ته خو ضرورت نه و چې تاسو هغه پسې راغستې وه. هو د هغه کرپشن والا خبرې به هم راایستې وې که نه. په دې 9-10 میاشتو کې لکه اوسه پورې د هغه پسې د توشاخانه نه او د فراګوګي نه علاوه بل هېڅ خبرې هم رونه ویستله. زما په اورېدو کې دا خبر راغلې وه چې اتاتار ته دا ټاسک ملو شوی چې کله حمزه شهباز د پنجاب وزیر اعلی شو چې ته د بزدار او د عمران خان په منځ کې داسې ریلیشن روباسه چې هغې دواړه په دې کرپشن کې ملوث وي. وایي هغه په 40-42 ورځو کې د هغې خلاف یو کرپشن کیس رونه ویستلو. د بزدار خلاف بیا هم څه نه څه وو، خو داسې څه لینکس پکې نه وو چې په هغې کې عمران خان هم شامل و. نو دا خبره په دې وجه باندې هغوی کوله چې دې پسې به مونږ څه کیسونه روباسو، کیسونه پې واچو، په دې کې به مونږ هغه انوالو کړو. خو تر د اوسه پورې د توشاخانه د ګړۍ نه چې هغې نه هم هغه مسلم لیګ نون والا خپل کیس واپس واغوښتو د اسلام آباد های کورټ نه، او هغې نه هم شاته شو. اوس هغه کیس یې واپس واغوستلو، ځکه چې اسلام آباد های کورټ ویلي چې د 47 نه واخله تر 2022 پورې چې څونه کسانو د توشاخان نه څه څیزونه اخیستي یې ټولو ریکارډ دې راکړي. نو په هغې کې مریم نواز هم ملوث ده، په هغې کې شهباز شریف هم ملوث دی، په هغې کې حمزه شهباز هم ملوث دی، په هغې کې نواز شریف هم ملوث دی، په هغې کې زرداري ملوث دی، په هغې کې ایون دا چې مولانا صاحب هم د کشمیر کمیټۍ په چیرمنشپ په دوران کې چې څه اخیستي دي، دا ټول په دې بهتي ګنګا کې دي لاسونې وینځلي دي. نو د هغه خبرو ورسره غم دی، نو د هغې نه هم شاته شو. په دقې وجه باندې نن د حکومت ناکام دی. که دوی خپلې پالیسیانې د عوامو په بهبود کې او په فلاح کې ساتلې وي، کیدای شي چې د حکومت اوس کامیاب وي او د دې په باره کې اوس خلکو به وا کول. خو چونکې دوی انتقامي سیاست شروع کو او د هغه د سیاست د دفن کولو دپاره او د سیاست د ختمولو دپاره هلې ځلې کولې، نو خپل سیاست یې ختم کو او خپل سیاست کې او په خپل سیاست کې د ختمېدو هغه په تابوت کې اخري میخ ټک والو. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.